بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د روزي په حالت کې د یو انسان په خوراک سکاک باندې ولیدلو. هغه نه روزه هیره ده، خوراک کوي یا سکاک کوي، نو آیا دته د روزي یا دهانی ضروری ده او کنه پرې غوستلی پکار دی؟ فتاوی هندیه کې دی رجل نظر الى صائم يأكل ناسيا ان رأى فيه قوة يمكنه ان يتم الصوم الى الليل فالمختار انه يكره الا يذكره وان كان يضعف في الصوم بان كان شيخا كبيرا يسعه الا يخبره. که یو سړی د په خوراک سکاک باندې ولیدو د روزې په حالت کې، نو دغه حالاتو ته به وګورئ چې دا قوي دی او کنه کمزور دی. نو که چېرته قوي وي، ښه طاقتور وي، نوجوان وي او د روزې نیولو طاقت لرلی شي، خو په هیر سره خوراک سکاک کوي، نو په دې صورت کې بهتر او افضل دا دی چې دته د روزې یا دهانی وکړي او ورته ووایي چې بھائی ستا خو روزه ده، نه به خوراک سکاک بند کړي. او که چېرته هغه ضعیف وي، مثلا بوډا دی یا بوډا نه دی، ځوان دی خو لیکن د بیماری شکار دی، کمزور دی، د روزې طاقت نشي لرلی، نو په دې صورت کې بهتر او افضل دا دی چې یا دهانی ورته ونه کې پرېږده چې هغه خوراک سکاک وکړي. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انما اطعمک الله وسقاک الله. د روزې په حالت کې چې یو انسان په هیر سره خوراک یا سکاک وکړي، دا د رب ذوالجلال د طرف نه یو عطا کردن نعمت ته. الله د باندې خوراک او سکاک وکړو، نو دا د الله جل شانو د طرف نه نعمت ته. نو کو کمزوري وي نو نه دی منع کول پکار، او کو قوي وي تندرست وي روزه نیولی شي، نو بیا بهتر دا دی چې یاد دهانی ورته وکړي. په فتاوی هندیه کې یو اهمه جزیه لیکل دا لو اکل او شرب او جامع ناسیا وظن ان ذلك فطره فاكل معتمدا لا كفاره عليه وان علم ان صومه لا تفسد بالنسيان عند ابي حنيفه رحمه الله لا تلزمه وهو الصحيح ولو زرعه القيء فظن انه يفطره فافطر لا كفاره عليه وان علم ان ذلك لا يفطره فعليه الكفاره. یو انسان نه روزه هیره ده او د خوراک سکاک وکړو د روزې په حالت کې، خو لیکن د دې مسلې علم ورته نشته چې قصدن چې په هیري سره خوراک سکاک کولو سره روزه نه ماتېږي. د دې مسلې علم ورته نو، خوراک یې وکړو، د ده ذهن ته دا رالل چې بس روزه خو مې ماته شوه. سکاک یې وکړو په هیري سره، د ده ذهن ته دا رالل چې روزه خو مې ماته شوه، نو اسم ماته شوه شو، اوس خوراک شروع که بیا قصدن عمدن خوراک شروع که، نو اوس د قصدن عمدن خوراک کولو سره د روزه ماته شوه. د دکې ورځې د روزې قضا د رمضان نه پس په ده راګرځول دا واجب دی، ضروري ده، البته کفاره پې لازم نه ده. همدک شان که یو انسان الټی وکړي، نو الټی کولو سره د روزې په حالت کې روزه نه ماتېږي، خو لیکن دته د مسلې علم نو، دو ویل چې بس یاره روزه خو مې ماته شوه، دې سره راځه بس خوراک سکاک شروع که، نو د نور خوراک وکړو، نو د نور خوراک کولو سره د روزه ماته شوه، د دکې ورځې روزې قضا به د باندې لازم ده، کفاره په بدی صورت کې هم نشته. دریم صورت دا دی که یو انسان ته د دې مسلې علم هم وي چې مثلا خوراک سکاک ته د روزې په حالت کې په هیر سره وکړو، دې سره روزه نه ماتېږي، دا ورته هم پته وي د په هیر سره خوراک سکاک وکړو او د مسلې د علم باوجود هم د هغې نه بس د قصدن نور خوراک سکاک هم وکړو، نو په دې صورت کې به د باندې قضا هم لازم ده، کفاره پې هم لازم ده، ځکه دته د مسلې علم هم و او د نه په هیر سره خوراک وشو، خو چې کله رایات شو وته نو بیا قصدن عمدن خوراک شروع کو، نو په دې صورت کې قضا کفاره دواړه پې لازم دي. یو شپېته روزې به د رمضان نه پس دا راګرځي، یو د قضایي شوه او شپېته روزې دا د کفارې شوې، پرله پسې به دا روزې نیسي. که یو روزې هم پکې منځ کې پرېغوسته بیا به روزې د سر نه کېږي.
والسلام.